د عدالتي فیصلې وروسته د جنرال بس سټینډ منګورا بایپاس منتقلي خلاف د هوټلز، ریسټورنټس، دکاندارانو او نورو کاروباریانو احتجاجي مظاهره کړې. مظاهرین وایي اډه منتقل کولو په ځای د ځمکې مالکانو ته پیسې ورکړې شي او اډه دې په خپل ځای پاتې شي. دیو کله دا سیکشن 4 ولګو نو کوم چې غټ سټیک هولډرز وو هغه رالل دلته ورسره ځان نه په ارزان نرخ باندې ځمکې هم واخیستې چې یاره ځان یې متبادل اډې ورسره هم کوله وکړې. بیا چې دا اډه دیو سیکشن 4 ولګو نو اډې والا لاړل کسان ځمکو والا چې یاره موږ له 600 روپۍ کمې لګېدلې دي، د دې موږ له لږ کمپنسیشن موږ له لږ سیوا کوي. خو دیو چونکې دا هغه اقتدار په هغې اس باندې داسې سوارو چې دې خبرو ته یې فکر نه و، هغه عدالت ته لاړل. عدالت یو د حق فیصله وکړه چې د چا سره د ظلم ونه شي، دیو ته د مارکیټ مطابق پیمنټ وشي. اوس چې د دیو یو کار شوی دا 600 ارب روپۍ چې دا د هر ځای نه دیو ارینج کړي او دا اډه دې په دې خپل ځای پاتې شي. په دې اړه د منګوري میونسپل کمیټۍ میر شهید علي خان وایي موږ سره 8 ارب روپۍ نشته چې مالکانو ته یې ورکړو او اډه په خپل ځای پاتې کړو. دا داسې شو چې په 2017 کې یو ډي پی راغلی و، صوبایي حکومت ضلعي انتظامیې مختلف ځایونو کې په صوبه کې اډول ځایونه اخیستو. دا کې پای کې په بایپاس باندې یو ځای واخیستو. هغه ځای چې کوم سیکشن 4 ولګېدو په هغه ځای کوم چا چې ځمکې وه خلک لاړو عدالتونو ته. دا کیسونه را روانو. په 2021 کې بیا سپریم کورټ یو فیصله وکړه چې کوم د اډې کوم انهانسمنټ چې ریټونو هغه ومنو او د خلکو له پیسې ورکړي. هغه تقریبا 70 ارب روپۍ راځي او د هغه پیسې چې دي تحصیل میونسپل اډمنسټریشن سره هم نشتي، لوکل ګورنمنټ سره هم نشتي او ضلعي انتظامیې سره هم نشتي. صوبایي حکومت هم پای کې موږ بار لیټرې کړي دي، بار کونسل اجلاس راوغوښتی دی او دا خبره موږ مخې ته کړې ده چونکې دا سبجیکټ یو دا د ضلعي انتظامیه صوبایي حکومت او د ځمکې مالکانانو. خو تحصیل میونسپل اډمنسټریشن دا سی کلاس اډه ده، تاسو ته پته ده. دا مخکې 2017 پورې دا په د کوم چې منګورا سټي کې دننه کوم اډه وه هغه ځای کې وه، د 40-50 سال نه په هغه ځای کې دا اډه وه. نو موږ د منګورې ښار د آبادۍ په حساب باندې دا بل ځای ته وړلو. اوس هغه کیس چې دی هغه موږ بیللی سپریم کورټ کې. نو د هغې موږ ته بار دا وینا کېده چې یاره موږ اډه سیل کوو، پراپر به موږ ته نوټس هم شي. بیا په لوور کورټ کې بیا په مختلف ځایونو کې موږ هغه دغه هم کړي دي چې هغې جواب هم موږ ورکړی چې چونکې دا د تحصیل بابوزۍ د عوامو ملکیت دی سی کلاس اډه. نو دا چې دی زمونږ د ځای په د حده پورې خبره ده، پیسې د حکومت سره صوبایي حکومت یا ضلعي حکومت پای کې موږ لیټر هم کړي چې د ارینجمنټ وشي، خو هغه ونه شو. نو تحصیل میونسپل اډمنسټریشن سره 8 ارب یا 1.5 ارب روپۍ نشتي. لہذا د اډې د بندېدلو نه ښه خبره دا وه چې موږ د خپله اډه بل یو ځای ته شفټ کړو عارضي بنیادونو باندې. نو په دې باندې موږ د کونسل میټینګ راوغوښتی او زموږ په دې کمیټي جوړه شي او زموږ ټول څونه سټیک هولډران دي، تاجر برادري ده، د ترانسپورټ برادري ده، دا ټول موږ میټینګونه راوغوښتي او هغو سره بار موږ ناست یو چې تاسو موږ ته څه حل راوباسئ. د هغې موږ دا حل راویستو چې یاره عارضي بنیادونو باندې به دا اډه منګورا ښار کې کوم زړه اډه چې وه د هغې خوا ته ډیو اډه چې ده هلته به راځي 3 میاشتو لپاره. بس سټینډ د ټریفیک زیاتوالي له کبله بایپاس ته منتقل شوی و. که چېرې بیا ښار ته ویوړی شي نو ټرافیکي لوی ستونزې به ځان سره یوسي او د ولس په ستونزو کې به نور زیاتوالی راولي. پکار ده چې بایپاس کې ورته متبادل بندوبست وشي. عصمت علي اخون، سونو پختونخوا، منګورا، سوات.